که غواړې چې زه په ژوند کې یو کامیابه او یو عزتناک انسان جوړ شم نو زما یو څو نصیحتونه ځان سره یاد وساته. انشاءالله په ژوند کې به الله تعالی یو داسې کامیابي درکړي چې ستا به په وهم او ګمان کې هم نه وي، او الله جل شانهو به تعالی یو داسې عزت درکړي چې ستا به په وهم او ګمان کې هم نه وي. راځم خپلې خبرې له په ژوند کې یو څو اصول دي دا خامخا زده کوئ او نورو سره هم شیر کوئ چې ستاسو د ژوند هغه منزل تاسو ته آسان شي. نن چې تاسو ته ډپریشن دی، نن چې تاسو خفه یې، تاسو ته ټینشن دی، تاسو ته تکلیف دی، د دې یو څو وجې کیدی شي د هغې د وجې نه، ځکه ما ته په خپله ځان له دا ټینشن پیدا کړی او ما ته ځان له په خپله باندې ډپریشن پیدا کړی، د دې د وجې ما ته ژوند لنډ تنګ دی. اول نمبر خبره ځان سره یاد وساتئ، که غواړئ چې زه یو کامیابه انسان جوړ شم چا پسې آواز مه کوه، چا پسې ور مه ډبوه، بلکې یو خپل منزل یو خپل ټاپک ځان ته کېږده او په هغې لیول باندې منډه وخه. دا نه چې ته یو طرف ته دانګي او بل طرف ته دانګي. مطلب مې د خبرې دا دی چې کله ته یو څیز پسې لاس ورچې په هغې کې کامیابي نیمې ته ورسي او هغه پرېږدې بل شروع کړي، دې سره ستا ژوند هم خرابېږي، دې سره ستا ټیم هم خرابېږي او دې سره ورسته ورځه ته د ډپریشن مریض کېږي هم. د هغې وجه دا ده چې انسان سره هرس ډېر سیوا دی. دی وایي چې زه په یو کار کې مخکې نشم چې بل وکم، په بل کې مخکې نشم چې بل وکم. د دې سره هم زما او ستا په ژوند کې داسې یو بیماري په مونږ باندې راشي چې مونږ د ډپریشن شکار شو. نو نه ده پکار چې انسان د یو ځای نه بل ځای ته دانګي او د بل ځای نه بل ځای ته دانګي. په یو ځای باندې چې کله انسان وي هغه مشران یو متل کوي که نه، وایي دا ګټه چې څومره په یو ځای پرتی نو دا وزنداره وي. نو خبرې مطلب هم دغه دی چې مونږ هم د ځان نه یو وزندار انسان جوړ کړو، نه چې مونږ په چا پسې ورشو، بلکې یو خپل منزل ځان ته مخې ته کړو چې په دې به زه ځم. انسان ډېر یو عجیبه څیز دی چې کله په یو منزل پسې په یو څیز پسې اونخلي تر هغه وخته پورې دی نشي را واپس کېدی تر څو پورې چې د دغه منزل حاصل کړی نه وي. نو یو د دې خبرې خیال وساتئ. دویم نمبر خبره دا ده چې په معاشره کې د یو کس نه هم داسې جیلس مه اخلئ، یو کس ته مه خفه کېږئ، بلکې چې کله ته یو کامیابه انسان وویني د هغه دپاره نور هم چې کوم دی د خوشحالۍ دعا کوه، وی رب کریمه نوره کامیابي ورکړي. نو تا به دعا هغه ته کړې وي خو الله جل شانهو به دغه دعا ستا په حق کې چې کوم دی هغه قبوله کړې وي. نو کم از کم د دې یو څو خبرو چې تاسو خیال ساتئ، ژوند کې به الله تاسو له اساني هم درکوي او ژوند کې به تاسو ته سکون هم ملاویږي. بله خبره دا ده چې کله هم په تا باندې مشکل راځي، تکلیف راځي، پریشانی راځي، نو ما او تا چې نن کامیابه نه یو او ما او تا نن خفه یو، نو د هغې هم یو مین ریزن دا دی چې ما او تا باندې مشکل راشي، تکلیف راشي، دغه مشکل او دغه تکلیف ما او تا په هر ځای کې او هر چا ته لګیا یو چې په ما مشکل دی، په ما تکلیف دی، هغه ته جړه وکړو. زموږ د هغه جړه مطلب دا وي چې دی ما سره امداد وکړي، دی ما سره منډه ووایي، دی ما سره خلف وکړي. نه جي نه، تا باندې مشکل رالی، په تا تکلیف رالی، په تا پریشانی رالی، تا ته ډپریشن، ته د ډپریشن شکار شوي، راشه الله ته ودرېږه، وی رب کریمه ژوند کې مې خوشحالۍ او ژوند کې مې سکون راولي. انشاءالله چې په دغه یو څو خبرو باندې عمل کې تا ته به سکون او اطمینان ملاویږي، نو تاسو به یو کامیاب او یو عزتناک انسان په معاشره کې جوړ شئ. الله جل شانهو دې زمونږ را روان نسل ټول عزتناک او الله جل شانهو دې ټول کامیابه کړي. والسلام، ډېره مننه. الله مراته خوشحاله ساتي.